ټول مخکې الله تعالی شکریا ادا کوم بیا لږ په کار زه به دا خبرې لږ اوږدې کوم دا یو کوېسچن کړلی څه خبرې ضروري هم دي زه خو ټول نه مخکې دا کوم ملګري د تاسو مدعیان چې دلته ولاړ نو زه بیا موقع نه راغله هغه بندیاتو وروستو نو زه تاسو له شاباشۍ راکوم داد راکوم چې موږ یو تحصیل ګټلی او هغه هم تاسو ګټلی ستاسو د بار بار دا مبارک شي او تاسو چې کوم همت کړلی کوم کوشش کړلی او د هغې ریزلټ هم دا دی چې کله زمونږ حکومت راغلی شهباز شریف صاحب وزیر اعظم شو نو اولنۍ افتتاح ده هغه موږ په چکیسر کې دغه ستاسو هغه کوم مینه چې تاسو راکړل نو دا د هغه مینې جواب دی انشاءالله او نور به هم ډېر څه کېږي څنګه چې دا خبره وکړه زه لږ شانې په تفصیل کې ځم د بجلۍ باره کې یو څو ورځې مخکې زموږ یو بل ورور هم یو ویډیو بیان ورکړی او په هغې کې څه الزامات یې لګولي چې زما کارونه دي او زما ټرانسفارمرې دي او ما د بجلۍ ډېر لوی کار کړی او انجینیر صاحب زما کارونه بندوي نو په کار زه لږ شانې وضاحت وکړم په هغه وخت کې ما مناسب نه ګڼله خو که دا نن زه راغلی یم او دا کومه افتتاح چې ما وکړه د دې یو فیډر لاګت چې دی نو دا تقریبا په کم 2 کروړه روپۍ دی داسې دویم فیډر موږ منظور کړی دا زه د یوې میاشتې پروګرس کړی کله نه چې شهباز شریف صاحب وزیر اعظم شوی دی او کله نه چې زموږ د حکومت راغلی زه د میاشتې خبره وم داسې دویم فیډر موږ کړی د پورن مارتون 3 کروړه د هغې لاګت داسې لاندې بل فیډر دی اوس موږ لاندې ځو بله افتتاح کړو داسې د ایلار ورک زه شروع کوم چې په دې یوه میاشت کې څو داسې یوسي نشته چې په هغې کې زموږ کار نه شي شروع نه او دا د دې میاشتې پروګرس دی او زموږ دغه ورور دا چا چې وی چې انجینیر صاحب 13 کاله وی دا شانګله په اسمانده وساتله اوس زما کارونه دي هغه نه پرېږدي دغه ورور په دې 9 کالو وزارت ریکارډ دی راوالي دا د وابډا اکسین ما سره دا ولاړ دی هغه په دې 9 کالو کې 15 کروړه روپۍ ورکړي دا کم چې زه په یوه ورځ افتتاح کوم نو دومره هغه په 9 کالو کې ورکړي که زه نن تاته یم چې نن زه د الپورۍ نه را روان شم د دیزې پورې راغلی یم نو د الپورۍ نه راواله تر دیزې پورې دا کم خبرې چې هغه کړلي چې یاره دومره وخت شانګله په اسمانده ساتلې ده نو د الپورۍ نه که دیزې پورې زه خپل په ګاډي کې راغلی یم په دې کې یو فوټ کار د پی ټي آی نشته سنګل فوټ یو فوټ کار پکې نشي دا ټول زموږ د لاسه خدای پاک کړلی که داسې د بجلۍ څومره شی نه راغلي زموږ د لاسه خدای پاک کړلي داسې بل ګریډ بل ورځ موږ چې کوم اعلان شهباز شریف صاحب کړی و زه خپل دا قوم له مبارکي ورکوم د مخوزو مارتون پورن چې هغه بېګا د پي ایچ ډي پیسه جوړه شوې ده انشاءالله ډېر زر په وار فوټینګ باندې هغه به موږ جوړو انشاءالله بل د خانخوړ بل پروجیکټ موږ کړی و چې د خلکو دماغ لږ تازه شي او هغه د کروڑو روپو 35 کروڑ روپو پروجیکټ په 2017 کې د هغې ما افتتاح کړی وه چې د شنګ نه ټاور یې موږ کړی وې ملخیل ته چې ټوله شانګله د خانخوړ نه مستفید شي او په هغې کې 102 ټاورو کله چې دا نااهله راغلل زموږ حکومت ختم شو تر اوسه پورې هغه نه دي کمپلیټ کړي خو زه نن ستا د دې کیمرې په وساتت ویم چې انشاءالله ډېر زر به د هغې موږ افتتاح کوو او دا ټولې شانګلې ته به ډبل سپلای میلاویږي انشاءالله هم به د 220 KVA میلاویږي کوم چې ایگزسټینګ دی ملخیل کې او هم به د خانخوړ میلاویږي زه بل هم دی بل ورځ راغلی انجینیر صاحب سره میلاو شوی د شنګ نه کوم چې د خانخوړ ګریډ دی انشاءالله موږ کوشش کوو چې وار فوټینګ باندې تاسو ته د چکیسر ته د هغې نه هم فیډر راشي او میلاو شي انشاءالله چې تاسو ته هغه بجلي میلاو شي کوم چې د خانخوړ والا ده که دلته نور تفصیل کې ځم که په دې ځای کې د هسپتال بلډینګ دی خدای پاک زما د لاسه جوړ کړلی که په دغه روډ تاسو ته ما ذکر وکړو که الپورۍ نه دې ځای پورې زه راغلی یم خدای پاک زموږ د لاسه کړلی که دې ځای نه داسې اوس زه ځمه که مارتونګ ته ځمه خدای زموږ د لاسه کړلی که د هغه مارتونګ نه دغه شنې ځای پورن ته ځای خدای پاک زموږ د لاسه کړلی که د دې ځای نه زه اوس ځمه نن شپېل به ځمه زه اسلام آباد ته نو د دې اسلام آباده پورې دا روډ چې دا مسلم لیګ کړلی نواز شریف صاحب کړلی دا کم سړی چې لیونی شی دی او دا کم سړی چې نن کنزل کوي هغه سړي نه زه دا سوال کوم پښتنو ته دا سوال کوم چې په نور پاکستان کې نشته خلکو ریجکټ کړلی
خو زمونږ پښتنو پسې الله ته رایاد شو کله چې دی وزیر اعظم دی نه راغلی دی شانګلې ته چې بل ورځ راغلی صرف د کنځلو لپاره راغلی دی چې کله ورسره اختیار ور دی شانګلې ته نه راته او نه دا کوم دلته چې ورسره چمچي دي هغه هم نه راوسته موږ نواز شریف صاحب چې شهباز شریف صاحب چې وزیر اعظم شو د ټول نه اولنۍ دوره موږ د شانګلې پې کړې ده او ځکه پې کړله چې دا پاسمانده ضلع ده او موږ ته څه میلاو شي الحمدلله کم ایکسپریس وے چې دوی زموږ نه کټ کړی و هغه هم د پی ایچ ډي پیسه جوړه شوې ده او د دوی به څه کارونه څو حساب به کې صرف د هغه یو پروجیکټ یې 40 بلیون روپۍ دي ځان نه له ضربونه ورکوي څو زره کروړه دي جوړېږي داسې دلته میډیکل کالج اعلان موږ کړی هغه هم د عمران خان د واهیاتو اعلان نه دی انشاءالله هغه هم پریکټیکل کېږي داسې زمونږ پاس علاقې چې دي کوم دا میګا پروجیکټس چې دا خلک یو سړی پکې دا ومي خلک وایي زما دا کار نه دی شی دا نه دی شی د هغې موږ بندوبست کړلی انشاءالله هغه 200 کروڑ روپۍ به موږ ته میلاویږي انشاءالله کوم چې زموږ غرایزي علاقې دي کوم چاته د اوبو تکلیف دی چاته د روډ تکلیف دی چاته بل څه تکلیف دی نو هغه به انشاءالله خدای پاک به کوي انشاءالله او زموږ د لاسه به کېږي او په دې ګورنمنټ کې به کېږي خو زه دغه سړي ته حیران یم چې هغه یوه خبره دا نه کوي چې ما په دې 4 کالو کې څه کړلي ما په دې 4 کالو کې د ملک له څه ورکړلي ما په دې 4 کالو کې کومه منصوبه راوړله تر اوسه به وي مخکې 4 کاله مخکې علي سلیټو سره که چا به وي نوکري وي په کروړانو نوکریانې ورکوم که چا به وي کور مې نشته وي په لکونو کورونه ورکوم که چا به وي چې مهنګایي ده مهنګایي به ما په ورځ ختم کړي نن د هغه سلیټ خالي دی نن څه وایي نن د عمران غوندې سړی راځي او تا ته وایي او ما ته وایي زموږ خلق ته وایي زه جهاد کوم زه ازادي غواړم هلکه پرون چې ته وزیر اعظم وې دا ملک آزاد نه و ته چې په دې کرسۍ ناست وې دا ملک آزاد نه و او نن دا هم وایي چې دا ملک به ټوکړې ټوکړې شي که زه وزیر اعظم نه شم نن دا هم وایي چې ملک نیوکلیر ایسډ ته خطره ده چې زه وزیر اعظم نه شم نو د هغه سړي ذهني توازن خراب دی خو موږ ولم غور کړلی د رانه ثناء الله په شکل کې یو سړی ورته کېنولی کم سړی چې دا چغه وباسي چې زه د امریکې مقابله کوم هغه دومره بې غیرته دی د پېښور نه خپل کور ته نشي تللی زه یم که دی غیرتي د دې به دلته ولې پټېده هغه پټ شوی دلته په پېښور کې ناست او زمونږ دلته سپین بوزدار چې ناست دی دلته هغه سپین بوزدار چې کوم ځای ته ځي د هغه هم د هغه نوکر دی نو بغیر د کنځلو د هغه هم بل کار نشته زمونږ دا هلیکاپټر چې استعمالوي په دې به هم موږ تپوس کوو انشاءالله زمونږ کوم وسایل چې استعمالوي دې به هم تپوس کوو بیګا به تا کتلي په دې علي جان کې اور لګېدل دی 4 کسان به کې وفات شوي دي څه به کې زخمیان دي 10 ځایه په سوات کې اور لګېدل دی بیګا 10 ځایه په بونیر کې اور لګېدل دی په دیر کې لګېدل دی تا ته به دا پته نه چې دا اور چا لګولی ول لګېدل دی دا اور چې لګېدل دی نو دا کم د بیلینټري والا کیس چې دی د هغې انکوایري شروع شوې ده د هغې ټیمان ملکنډ ډویژن ته راغلي او هغه ګوري سرچ کوي چې دا په دې ځمکه باندې دا ونې شته که نشتي د دغه ظالمانو دې ته هم نه یې کتل زموږ پکې پرون 4 کسان پکې وفات شوي دي داسې په هر ځای کې دغه حالات روان دي د دې به موږ بدلالو انشاءالله د دې خبرو به موږ بدلالو انشاءالله خو زه خپل خلکو ته بیا یو ځل ستا د کیمرې په وساطت سوال کوم چې دغه سړي ته دا پښتانه کمقل ښکاري دا پښتانه جنګي د وفاق سره څنګه چې د خپل په دې دوا کې ووایي چې کله پاکستاني موږ ټول به یو ما نه پرون چا انټرویو اخیسته چې یاره مخکې پټرول دومره ګرانېده اوس ګران شو تاسو په دې وخت کې دومره ګران کړه نو ما ویې زه دا نه ویم زه بېحسه نه یم چې د عمران وزیرانو به وي چې مهنګایي چې ده نو دا ترقۍ علامت دی د عمران وزیرانو به وي چې اوړه ګران شي د دوو په ځای یو ډوډۍ خورئ هغې جسټیفیکیشن به یې پیش کړه زه جسټیفیکیشن نه پیش کوم یو سیاسي سړي لپاره څوک چې عوامي نماینده وي دا ډېره انتهایی ګرانه فیصله ده ډېره ګرانه فیصله ده چې په خلکو د مهنګایي بمان غورځوی ډېر ګران کار دی خو موږ سره 2 اپشنو عمران چې کوم ځای ته د ملک رسول دی چې موږ به د چت نه ټوپ وهه خامخا یو طرف ته د اوبو ډنډو بل طرف ته کنده وه نو که د اوبو ته موږ ټوپ ووهه نو په هغې کې دا چانس دی چې لامبو ووهو ځان به ترې وباسو او که د کندې ته وردانګل وی نو خپې لاسونه به ماتو نو که موږ دا اقدام نه کولی نو دا ملک خدای نخواسته دا به ډیفالټ کېده کومه معاهده چې دی عمران کړې ده دا موږ نه ده کړې دا معاهده د IMF سره عمران کړې ده
او که هغه موږ نه کولی دا مشکله فیصله ده د یو سیاسي سړي لپاره سیاسي پارټۍ دپاره هر سړی خپل ووټ بینک سوال کوي چې زما نه خلک خفه کېږي ظاهره خبره نن به د خلکو زړونه موږ ته هم خیرې ختلي چې ښه مهنګایي راله ښه طوفان راغی خو دا هر څه چې کړلي د هغې ذمه دار دا عمران دی د عمران دا ظلم کړلی د ملک سره یې ظلم کړلی موږ سره دوه اپشن یا خپل سیاست بچ کولو یا دا ملک بچ کولو نو موږ وی چې ملک اول دی پرسنالټیز وروسته دي اول ملک دی چې ملک نو هر څوک پکې شته هر څوک په خپل خپل په ځای چلیږي نو ځکه موږ سختې فیصلې کړي دي نور هم د سختۍ امکان شته او دا امکان هم شته زموږ یقین دی چې شهباز شریف غونې سړی او د هغه کوم ټیم نو دا ملک به ډېر زر انشاءالله د کرایسس نه به وځي انشاءالله د هغې زنده مثال دا دی چې هغه خلک چې مثال ورکړي لا موږ خپل په کورسو ناست دی افتتاحګانې شروع کړي د زنده ټیم دی د کار کولو والا ټیم